اسانې او مزیدارې ریسیپیانې درته ښیم او یو نه څو طریقو سره درته ښیم ولې چې ځینه طریقه د چا خوښېږي او ځینه نه خوښېږي. دلته ما یو پاو ماسته واخیست، هغې کې مې د اوږې ادرک یو چمچ پاوډر واچول او پکې مې د املي اوبه واچولې. املي داسې 2-3 چمچ عمره مې خوشته کړی او پکې ما واچوله بریاني مساله یو پیکټ. تاسو پکې د اوږې ادرک تازه پیسټ هم اچولی شئ لکه وایي ټکوئ که نه، او پکې مې سور مرچکې ما واچولو یو چمچه. دا موږ لګیو بریاني پخو. د دې مخکې ما تاسو ته مخکې ورځ کې ریسیپي در کړې وه، عام ډېره اسانه وه او دا هم هغه شانتې ریسیپي ده. بیا ما دې کې د چرګې غوښه او الوګان یو ځای واچوله. که تاسو چېرې الوګان نه نرمېږي یا څه مسله یې، دا به زه کوکر کې تاسو ته ښیم، نو تاسو یې وریجو سره هم یشولی شئ. دا هم ذهن کې کېږي چې کله وریجې یشوئ الو پکې ویشوئ نو عام نرم شي. ښه نو وګورئ دلته دا مساله چې ده ما میکس کړه. که دا مساله چېرته تاسو داسې نیمه ګنټه 20 منټه پرېږدئ نو لا به ښه او که نه شئ پرېښی نو مه یې پرېږدئ. لږ شاته مې پکې کورکمان هم واچولو. ما نه هیر شي تاسو خو به راته اډو ونه وایئ چې دا کورکمان پکې واچو. خیر ما ته رایاد شو. لږ شانتې مې پکې هغه واچولو چې تاسو 1 کیلو وریجې وي او ورسره پکې دا چرګ او غوښه الوګان شي، تاسو پکې 2 پیکټه مساله واچئ، خو مالګه به پکې نه اچوئ. دې پیکټ مسالو کې مالګه خپله نو دونه زبردست بریاني به جوړېږي چې هغې کې به هېڅ ضرورت نه. مساله د ډبي والا هغه درته ځکه یادوم، ډبي والا 2 پیکټې پکې واچوئ که نه، بس زه به هم د څه ضرورت هم بیا نه پرېوځي د نورو مسالو. اوس دلته کې ما یو پیاز چې دی هغه فرای کو، غټ پیاز، او بیا ما هغې کې د 3 که د 4 ټماټرو پیسټ و هغه مې پکې واچولو چې بس بیا مې ورپسې ډایرکټ دا غوښه هم واچوله. که تاسو لږ پیسټ سور کوئ د ټماټرو سوري کوي هېڅ خبره نه ده. ما وګورئ دلته میکس کو او بس دې باندې به زه اوس ډکن کېدم، مطلب کوکر کې ځکه پخوم چې زر شي. پریشر به ورکم خو پریشر به ډېر په اوږدو نه ورکوم، صرف او صرف 15 منټه پریشر مې ورکړو. هغې کې الو نرم شي. اوس چې دا اوبه وچېږي نو الو به نرم شي. دا اوبه خو پې مو وچو، بل خوا مې وریجې یشولو ته کېښوې، هغې کې مې کړې مسالې واچولې، مطلب ژوندۍ ثابتې مسالې، که نه هم پکې اچوئ هېڅ خبره نه ده. او وریجې چې دي هغې کې مالګه مه اچوئ ځکه چې مالګه به دې بریاني دغه کې وي، او تاسو وریجو باندې یخې اوبه تېرې کوئ چې لکه دغه شي پوره پخې وي، خو بس لږ شانتې هغه کلکه یې لږه شانتې ډېره نرمه نه چې ماتېږي. دا وریجې په داسې اندازه کې ساتو او که اوبه پرې نه تېروئ یا ستاسو مرضي ده، خو زه پرې اوبه ځکه تېروم چې دې سره دې دانه دانه وریجې پخېږي. بس بیا ورته داسې بریاني ته ورکول شروع کوي، مطلب چې ټوله یو ځای. زه اوس بله ریسیپي تاسو له وړم د بریاني والا چې هغې کې به دا ته ورکول نه وي، دا موږ ته ورکوو که نه، هغه زه تاسو ته یو ځای کې ښیم چې څنګه به جوړېږي. انشاءالله دې نه پس ریسیپي چې کومه جوړم هغه به د هغې بریاني وي چې لکه تاسو ته به ډېره اسانه دا کار پکې نه چې دا وریجې یشوه او دا ته ورکوه، خو شکل به یې بیخي د بریاني غوندې کې وي. ذایقه خو به ظاهري خبره چې بریاني ده نو بریاني په شانتې به وي. اوس دلته پې تاسو سمه ډېره پودینه دڼیا هم اچولی شئ، شنه مرچکي هم پې اچولی شئ، څه ستاسو مرضي چې کله دې له ته ورکوئ. خو زمونږ پکې دا شی نه ځکه زیاتې نه خوښې چې دا بریاني مې داسې نه خوښه چې ټوله ډکه ډکوي. نو دا سالن نه بغیر خو کېږي نه. لږ شانتې زردې کلر مې واغستو، نیمې چمچې نه هم کم، او هغه مې نرۍ دغه کې اوبو کې مې لږ شانتې هلکو اوبه کې مې واچولو. سم ډېر اوبو کې به یې نه اچوئ چې داسې به نه چې دا وریجې به ټولې زیړوئ. او بس صرف نیمبوان ایښل پې ضروري دي، نري نري کټ کوئ. او شنه مرچکي خو زما خوښ دي، خو زه پې نه دڼیا اچوم نه پې پودینه اچوم. تاسو پې اچوئ ستاسو مرضي ده، ځکه چې دې کې اوس هم دونه مسالې کړې که نه چې به انسان پلیټ کې بریاني خوري یا په خوند نه پوهېږي، مسالو سره به ټوله ورځ جنګ کوي. او دلته به وله دم ورکو، لاندې مې ورته طبخې کېښو او بس وله طبخې ټینګې څه وله کېدي ښه ښکلې وله 20 نه لکه 20 نه 25 منټ دم ورکوي. مزېداره غونده کې بریاني شي تیاره. مخکې به دا بریاني موږ ویل دونه ګران کار دی یا دونه غټه خرچه پې راځي، نارمل خرچه پې راځي. لکه تاسو وکتو 1 پاو ماسته ما 1 کیلو وریجو ته استعمال کو، نو دا خو هېڅ ګرانه نه وه که نه. او الو غوښه خو هسې مونږ اچو او مساله پاتې شوه. 1 پیکټ مساله چې دی تاسو پکې واچوئ، 1 نیمه پکې واچوئ. او که به 1 پیکټ مساله اچوئ نو مالګه به ورسره بیا نور هم استعمالوئ. خامخا به یې ګورئ چې کله مساله تیاره شي نو هغه ټایم یې اوسه کوئ چې ښه تیزه مالګه وي، نو هله به پرفیکټ وي. الو نرم، غوښه نرمه، دا مره مزېداره که نه، دا مره جوسي داره چې ټولو وی چې واقعي بریاني لاجواب. بریاني نام د څه دی؟ د ډېرو مسالو او د ډېرو